پیله د رژې خبره ده رژې چې به محرم میاشتې کې رژې نیول حدیث کې درومي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث منقول ده د فضیلت باره کې چې افضل صيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم چې د روزو میاشت دو یعنی رمضان رژې چې دي دینا بعد د زیات فضیلت ولا رژې چې دي هغه د الله ولا کومه میاشت دو د محرم ادي دي یعنی رمضان میاشت رژې لرنده خو فرض دي خو فضیلت شته خو لیکن دینا بعد به چې افضل رژې دي هغه د محرم الحرام میاشتو چې دې کې سړی ډېر نه ډېرې څوکي رژې ولري نو حدیث کې دغه رنګ یو بل روایت کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من صام یوما من المحرم فله لكل يوم 30 یوما چې کوم سړی چې د حرم الحرام میاشتې ایوا رژه ولرله ایوا رژه داغه ایویرجی بدله کې الله پاک دیتا دی 30 روزو لرنه اجر ولیکي نو څومره فضیلت ولا خبر ده ایوا ولیکي اځ عمره ټول کول کې ایوا میاشت لرو یعنی ټول کول کې ایوا میاشت رزي خو لیکن محرم میاشت کې چې ایوا رجا ولري بیا هغه منته اجر څه شدا هغه دی 30 روزو اجر دا هغه په ملويږي نو دا څومره اسونه خبره ده سړی خو ایوا رجا الریډي لراشي نو پیچار دو چې دې منته هم څوکو عمل کو کې یاره ټول نشو لرلا کم سے کم څوک په کې ولرو کنه اجرونه په ملويږي واخواسي تیریږي بهرحال دغه رنګي د 10 محرم الحرام چې هغه ته یوم عاشورا یل شي د دې رژې فضیلت هر غوړه ده حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صيام يوم عاشورا احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبله چې وي کوم سړی چې د 10 محرم الحرام دا رژا دو یوم عاشورا دا رژا ولري نو زه داسې ګمان کوم مو داسې امید ده چې الله پاک په د دینه پیلا کول چې دینه څومره ګناونه شوی دی الله پاک به معاف کړي کول مکول کول چې دا پورا کول الله پاک نزه دا ګمان کوم چې دا بوڅ شي دینه والا پاک دا ګنا چې دی دا به ختم کی نو دومره اجر په ملويږي ها خو لیکن د شوري رژه کې دا مسله आवाज ده چې دا د يهود طرز طریقه وا چې صرف 10 محرم الحرام یوم عاشورا دا رژه خو په واجب نو غوب لرلا به د يهود مخالفت او د نصارا مخالفت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زبو دوی رژې لرم یعنی دا دوی رژې پیچار دي ایوا سنگل نه دو پیچار چې سړی څوکي 10 محرم الحرام ولا یوم عاشورا ولا ولري نه ایوا بن لري دا بو دوی لري یا بو د 9 محرم الحرام او د 10 محرم الحرام رژای کټه ولري یا بو د 10 محرم الحرام او د 11 محرم الحرام یوم عاشورا او 11 محرم الحرام د دې رژا بو ولري به چې دا رژا ولري دوی رژې سره ولري بیا بو دې اجر ملل شو خو چې څوک 9 محرم الحرام او 10 محرم الحرام د پیله ولري دا ډېر اولادي دا رنګي حدیث کې هدا دې ذکر غوړه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې صوموا یوم عاشورا تو سے رژې ونسه د عاشورا رژې منته وخالفوا فيه اليهود په دې کې تو سے مخالفت وکای د يهود صوموا قبله يوما او بعده يوما یا دینا ایوارس پهله تو سه سره رجاونی سي یعنی د شذورا رجې سره یا دینا ایوارس بعد کې تو سره رجا سره ولنی سي چې دی يهودو د دوی څه شي مخالفت وشي نو لہذا داغه 10 محرم الحرام دا رجا چې دو به دا صرف ایوا نه دو پیچار دو چې دا دوی ولري سره یا 9 محرم الحرام او 10 محرم الحرام کې ټکی یا 10 محرم الحرام او 11 محرم الحرام ولري بیا بده کې د يهود ولا څه وشي هغه مخالفت هروشي او اسراء سره به د دې اجرونه به هروشي